لفظ ذکر راغلی دی او د دې نه مراد د جهاد په میدان کې چې مجاهدین کوم صفونه سازي نو هغه قرآن دلته ذکر کړی دی نو دا راواګستی شي دا ډېر قیمتي صف دی نو دې صورت ته به تورینون کې ایښودی شو او مدني دی معنا دا ده چې د هجرت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروستو نازل شوی دی او مضمون په لحاظ سره هم د مدني صورتونو په شانتي اهداف او موضوعات ادا کوي چې هغه تشریعي احکام په دې کې بیانوي او من جمله د هغه تشریعي احکامونه دلته د جهاد فی سبیل الله ذکر کوي او د هغه مجاهدینو صفت قرآن کوي چې کوم په اخلاص باندې جهاد کوي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله الرحمن چې بے اندازې مهربان الرحیم زیات مهربان دی سبح لله پاکی بیان ای دا الله د پاره ما هغه ټول شینا چې په اسمانونو کې دي و ما هغه ټول سیزونه چې په ځمکو کې دي معنا دا ده چې د الله تسبیح تمام مخلوقات وایي څومره زنده سر اشیاء چې دي او که غیر زنده سر اشیاء دي هغه ټول د الله تسبیح او پاکی بیانوي وهو العزیز الحکیم او دا الله زور او حکمت والا دی دا بعض خلکو بدا خبرې کولی چې کچره الله تعالی په موږ باندې جهاد مقرر کی او جهاد حکم موږ ته وکړي نو بیا به موږ داسې داسې به وکړو او داسې به جهاد وکړو او داسې به مړانې وکړو بیا چې کله جهاد فرض شو نو هغې د هغې نه بیا ډډه کوله نو قرآن کریم وفرمایل یا ایها الذین آمنوا ایماندارو لم تقولون ما لا تفعلون ولې داسې خبرې کوئ چې تاسو په هغې په خپل عمل نه کوئ دا خو دورنګي ده چې ته خبره یو شان کې او عمل ستا بل شان او کبر مقتا عند الله ډېره لویه ده د غصې په لحاظ سره په نزد د الله باندې مقت وایي اصل کې عداوت او دشمنۍ ده او مقت وایي هغه شدت البغض ته انتهایی بغض ته مخکې مقطع باندې موږ بیان کړی و چې د میرې مور سره نکاح ته قرآن مقطع ویلی و کبر مقتن ډېر لوی دی د بغض او د کینې په لحاظ سره په نزد الله باندې دا خبره ان تقولوا ما لا تفعلون چې تاسو یو خبره کوئ هغه چې په هغې باندې په خپل عمل نه کوئ د خدای په نزد باندې ډېره د غصې خبره او ډېره بدرنګه خبره همدا ده چې د سړي د قول او د فعل کې تضاد ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص یقینا دوست غنی الله هغه کسانو لرا محبوب غنی الله هغه کسانو لرا یعنی هغه کسان د الله ډیر خوښ دي کم کسان یقاتلون فی سبیله صفا چې جنگیږي په لار د الله کې یعنی د خدای د دین د غلبې لپاره جهاد کوي د جهاد مقصد د الله د دین زورورتیا او غلبه ده او د جهاد مقصد د کفر مینارونه نړول دي صفن په داسې حالت کې چې صفونه صفونه ولاړي کأنهم بنیان مرصوص ته به وایي ګنده هغه آبادي مرصوص یعنی هغه چونګچه آبادي ده چې د هغې بعضې حصې بعضې حصو سره پیوست کړی شوي او مضبوطې کړی شوي دقسې یو بل سره په دې صفونو کې کلک ولاړ دي
او د کسری سپون کی مضبوط ولاړ دي. و اس قال موسی لقومه هغه وخت یاد کوي چې ویل موسی علیہ السلام خپل قوم ته یا قوم ای زما قوم علم تؤذوننی ولی تاسو ضرر راکوي ماتا وقد تعلمون انی رسول الله الیکم او وقد تعلمون او حال داري چې تاسو یقینا پوهیږئ په دې باندې چې انی رسول الله الیکم ز رسول د الله متا سترا لګلې شوی. فلما زاغوا کلا چې دا قوم د موسی علیہ السلام زاغو کلا چې دوی کاږه شو د درست لارې نه او د موسی علیہ السلام د ضرر نه قلار نشو نو ازاغ الله قلوبهم کاږه کړه الله د دوی هغه زړونو لره په بل طرف ول دا زړونه واړول او ځکه چې والله لا يهدي القوم الفاسقين چونکې دا فاسقان دي او الله فاسق قوم ته هدایت نه کوي. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد ولما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. آغا وخم یاد کئی چې اویل عیسی علیہ السلام عیسی زوی د مریم دا خبره وکړه چې یا بنی اسرائیل اے بچو د یعقوب علیہ السلام انی رسول الله الیکم زه رسول د الله امرا لګلې شوی متا ستا او مصدقا لما بین یدی من التورات او زه تصدیق کوما لما دا کتاب بین یدی چې زمانه مخکې دی او هغه څه دی نو دا من بیانیه دی د ما د لما کې د ما دپاره اے من التورات زه د تورات تصدیق کوما ومبشرا برسول او زیره په داسې حالت کې چې زیره درکوونکی ما په یو پیغمبر باندې یأتی من بعدي چې هغه زمانه رستو راځي اسمه احمد چې دا غنوم به احمدی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم چې څنګه محمد نو دارنګه پیغمبر خدا نوم احمد هم دی. نو عیسی علیہ السلام پیشنگوئی کړي وا بنی اسرائیل ته چې مان برسته او پیغمبر راضی او دا غنوم به احمدی. فلما جاءهم بالبينات کلا چې راتلو کو دی پیغمبر دوی ته په ښکارو دلایلو باندې قالو ویل دوی هذا سحر مبین دا جادو پڑاګره قرآن ته جادو ویو. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا سوک دے زیاد ظالم دا غچانا چې سازی په الله باندې دروغ ولرا. نو دا من متضمن نے مانا استفهام انکاری لا نو مانا ادا لا احد اظلم ممن افترى على الله كذبا نشته یو تن ډیر لوی ظالم دا هغه کسنا چې سازی په الله باندې دروغ او هو يدعى الى الاسلام او حال دار چې ته دعوت ورکړي کیږي اسلام طرف ته چې اسلام تراشه دا الله دین تراشه. والله لا يهدي القوم الظالمين الله خون نه کوي قوم ظالم تا. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يريدون دا دشمنان د اسلام د یریدون مستاق دے دشمنان اسلام دشمنان رسول اللہ دشمنان قرآن. یریدون اراده کوي دا دشمنان د اسلام د څه اراده کوي لیطفئوا نور الله چې ملکی رڼا د دین د الله
بافواههم پخپلو خلو پخپلو پروپیگنډو باندې والله متم نوره الله پورا کوي رڼا د خپل دین ولو کرہ الکافرون اگر که بدګنی دی لره کافران یریدون د ګریمر په لحاظ سره پهلې مستقبل او مضارع سره تعلق ساتي نو دې معنا دا ده چې د اسلام خلاف یوازې په ابتدا کې نه و بلکې د اسلام خلاف مسلسل شروع دی او دا به د قیامت پورې چلیږي یریدون اراده کوي دشمنان دین اراده کوي لګیا دي او اراده سره چې د الله د دین کم چراغ لګېدلی دی چې دا چراغ مړ کي په څه باندې وجني بافواههم په خپلو پروپیګنډو باندې افواه د پوه جمع ده دا خولې ته وایي نو په خپلو خلو باندې یعنی د خپلو خلو په هغه پروپیګنډو باندې د دې معنا دا ده چې کله یو سړی خبره وکړي هلکه پلاني خو ډېره ښه خبره وکړه پرې پښتو کې مونږ وایو هغه وایي ډېر ښه خبره وکړه د خولې خبره وه یعنې د دې لاندې څه ټوس ثبوت نه وي دا یو منګړته خبره او د خولې نه راوویسته نو معنا دا ده چې کفار د الله د دین نور هغه مړ کول غواړي خو نور ورسره ټوس دلایل نشته براهین نه لري بافواههم صرف د خلو په پروپاګانډو باندې چې د اسلام خلاف با قسمه قسم پروپاګانډې به کوي چې دا څنګه مذهب دی چې دی کې د خلکو نه بلاسونه پرې کېږي مال دا څنګه مذهبي چې پای کې غلاګانې کېږي دا څنګه حکومتي چې هلته خلک غلاګانې کوي والله متم نوره کفار خو د الله د دین چراغ وجل غواړي والله الله پاک متم نوره سر ته رسوي رڼا د خپل دین نه په پکو دی نشي وجلی الله پاک د خپل دین دا رڼا خورئی او دا تمام ته برسوي دا داسې څوک نشي ختمولی حدیث کې راځي چې دا دین اسلام به هر کور ته ننوځي کاغه کور د خټو د ګټو ساز دی او کاغه کور د تنبو کور دی خدا اسلام به الله تعالی هغې ته وردن نه کي بذل ذلیل وعز عزیز یعنی بعضې خسا کسان و مجاهدین به اونیسي په جنگ کې او به تړي او را به ولي او اسلام به قبول کی او بعضې کسان له به الله د عزت سره دا مقام ورکی چې را به شي او مشرف بالاسلام به وګرځي ولو کرہ الکافرون اگر که د الله د دین رڼا خورېدل مکروه او بده ګڼي کافران یعنی کافر په دې باندې ډېر بد ګڼي چې کله اسلام ترقی کوي او اسلام په مخلوق خدا کې وسعت مومي او چلیږي نو کافر به په ډېر زیات خفه کېږي تندې به پې ترویږي والذي هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون دې آیات کې د پیغمبر خدا د راتللو مقصد الله ذکر کوي چې ما پیغمبر خدا د پیغمبر په حیث باندې مقرر کو او د پیغمبر په حیث می تاسو ته درولیږو والذي ارسل رسوله الله غذات چې لګلې د خپل پیغمبر جناب محمد رسول الله خو پیغمبر ته رانه ویل عزت الله شو خلکو ته خپل خبره کاوه څه کسی مسی به ورته کې او مطالب به ورته کې دی ورته ونه ویلي بالهدى د هدایت سمې وای درلېږلې هدایت چې ذکر شي په دا ځایونو کې نو مراد تینا اسمانی وحی وي
او ودین الحق لګلې مې دی په دین حق باندې یوازې د وعظ او نصیحت دپاره مې نه دی لېږلی چې خلکو ته به وعظونه او نصیحتونه به کوي نه ودین الحق په یو حق دین باندې مې لېږلی دی یو حق قانون مې ورته د قرآن په ضمن کې ورکړی دی او دا د دې دپاره نه چې پیغمبره وعظ نصیحت کوه او په خپله پې عمل کوه نه لیظهره علی الدین کله دا پیغمبر با زور ورکی با غالب کئی با دی دین اسلام لرا دی دین حق لرا علی الدین کله و تمامو دینونو باندې څومره چې قوانین ها او مذهب ها د دنیا دی د باطل پرستی په دې ټولو باندې په پیغمبر دا اسلام غالب کئی نو د پیغمبر خدا در راتلو وجه ښکاره شوه چې الله د دې دین اسلام د غالب کولو دپاره رالیږلی و اوس کله پیغمبر خدا د دې جهان نه د دې جهان پانی نه تللی دی نو دا ذمہداری د مسلمانانو او د حقانی او ربانی علماو په ذمه باندې الله لګولې ده چې دا دین به استاسو زور ورکوي نو زمونږ بدبختی دا ده چې کوم خلک دا دین زور ورکوي مونږ کفارو په مرسته کې او د منافقانو په مرسته کې د هغې خلکو خپې راکاږو چې مه کوو چې د الله دا دین په خپلو خپو ونه درېږي او دله دا سزا ورکړو چې ولې دی د خدای دین پرې بل کې غواړي ولو کرہ المشرکون اگر چې د الله د دین غلبه به مشرکان ډیره بده ګڼي په مشرک باندې دا ډیره بده لګي چې اسلام ترقی کوي او اسلام غلبه مومي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو هل ادلکم علی تجارت ایا زن خیمه تاسو ته یو تجارت ادلکم زتا استا دلالت نکوما زتا سوتا نخائما یو تجارت تجارت اصل کی فعل التاجر توائی تاجر چی کم عمل کئی اگیتا تجارت ہوئی یعنی بیع او شرا بیع مانا خرسول او شرا مانا اغستل ندلتا عام ذہن کے دا کے ناستا چې الله به موږ ته دا دنیایي تجارت پر راته یادوي نو دا چې پکې پیسې سړی ګټي نو قرآن فرمایل دا هغه تجارت نه دی تنجیکم من عذاب علیم دا داسې تجارت دی چې تاسو به د عذاب علیم نه بچ کوي دا الله د لوی عذاب او درناک عذاب نه پرې بچ کیږي اوس قرآن داغه کوي بیان کوي اگا تجارت سره دری خبری دی ایمان بالله یو ایمان بالرسول دوا او د دې عقیدې د حفاظت لپاره جهاد فی سبیل الله بالاموال والانفس بس دا تجارت د دریو خبرونو عبارت دی تؤمنون بالله یو ستون او یو استندادا چې هغه تجارت دا دی چې الله رب العزت په اومني او یو به اومني او خپل کارساز حاجت روا به اومني مشکل کشا او فریادرس به اومني قانون ساز به اومني ورسول او دویم دغه استندادا چې د الله پر رسول به ایمان راوړي او پر رسول باندې ایمان معنا دا چې تمام جهان ته الله دې رسول کړی دی او ځکه خو دې خاتم النبیین ساز کړی دی د پیغمبرانو سلسله په د ختمه کړی ده د دې وجه نه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروستو څوک بل پیغمبر مني چې نوی پیغمبر راځي یا اصلي پیغمبر دی یا بروزي پیغمبر دی یا عروضي پیغمبر دی لکه څنګه چې قادیانان دا تعویلونه کوي دغه سوچه کافر دي دا قرآن د دې آیات نه منکر دي چې وخاتم النبیین وتجاهدون فی سبیل الله دریم
جهاد بکوي تاسو په لار د الله کې تاسو به جهاد کوي لاعلاء کلمت الله دا فی په معنا د لام باندې دا لاعلاء کلمت الله تاسو د جهاد مقصد با د اسلام غلبه د اسلام لوړول او د اسلام غالب کول به او دا جهاد چې کوي نو جهاد دوه قسمه دی جهاد بالمال او جهاد بالانفس او دا اعلی ترین جهاد دی چې سړی په جهاد کې مالم لګي او خپل بدنم پکې لګي او جهاد بالمال جهاد بالنفس نه مقدم ځکه وي دا مال د نفس شقیق رور دی چې د مور او پلار دواړو نه خپل رور دی او د دې رور دپاره به څه اوقات سړی ځانم وجني د دې وجې نه د مال د ګټلو دپاره خلق خپل سر تم نه ګوري ځان تم نه ګوري خپل مرګ تم نه ګوري نو جهاد بالمال ډېر ګران کار دی نو ځکه فرمایل باموالکم تاسو به جهاد کوئ د الله لار کې په خپلو مالونو باندې خپله پیسه په جهاد کې لګئ وانفسکم او جهاد به کوئ په خپلو نفسونو باندې په خپله به به نفس نفیس میدان کارزار ته ځئ ذالکم خیر لکم دا ډېره غوره د تاسو لره دا جهاد فی سبیل الله دله ډېر غوره دی ځکه چې دې کې به تاسو کې حریت به راشي د کفارو د منافقو د غلامۍ نه به خلاص شئ د ذلت د زندګۍ نه به خلاص شئ یو زورور او تکړه او پایدار قوم به د نساز شي ان کنتم تعلمون که پوهیږئ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار ومساکن طیبة فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم د دې جهاد په نتیجه کې یغفر لکم ذنوبکما معاف بکی الله تاسو ستاسو ګناهونه یعنی په جهاد باندې واړه ګناهونه نه په جهاد باندې غټ ګناهونه معاف کیږي کتا توبه نه ویستلی خو چې مجاهد د الله دین په لار کې شهید شو ټول ګناهونه الله معاف کوي غټ ګناهونه واړه ګناهونه ټول معاف کوي البته یو خبره ده چې پردې حق الله نه معاف کوي الله وی دا زما حق نه دی څنګه معاف کوي البته ما یو کتاب کې په خوا دا کتلی وو او هغه کتاب وړوکی غوندې کتاب و د جماعت پرې لیبرور کې مې چېرته لیدلی و د جهاد اسلامي په نوم باندې یو خو اسلامي جهاد د سید ابوالعلا مودودي رحمت الله علیه غټ کتاب دی بهترین کتاب دی او یو وړوکی کتاب ما لیدلی و هغې ته جهاد اسلامي و نو په هغې کې مې دا لیدلي و چې په بحري جهاد کې که سړی شهید شي نو پردي حقونه هم ورته الله معاف کوي نو دې نه معلومه شوه چې سمندري جهاد د اوچې د جهاد په نسبت ډېر ګران دی ویدخلکم او دننه به کي تاسو لره جناتین باغونو ته دا جهاد په نتیجه کې به شهید شوي نو نیغ به جنت ته رواني تجری من تحتها الانهار چې بهیږي به لاندې د ماڼو د ونو د دینا او د بنګلو د دینا مختلف نهرونه او یوازې باغ بنی چې د میوو ډک دی شین باغ دی سوري دي خو د سر سوری پکې نشته نه ومساکن طیبة فی جنات عدن او آبادی به مزیدارې زبردست ایوانونه او زبردست کورونه وي او دا به په جنت عدن کې په هغه جنت ته اوسېدلو کې وي ذالک الفوز العظیم دا د کامیابي لویه چې د جهاد په نتیجه کې جنت ته لاړ شي البته یو بل شی په جهاد کې راځي
و اخرى و خصلت اخرى او یو بل خصلت دے یو بل شی دے په جهاد کې تحبونها چې تاسو خوښ ګڼئ ولی ځکه جنت دا ادار دی قرض دی او دا کم چې ستاسو خوښ دی نو دا نقد دی چې هغه دنیا کې د کفارو په سټونو باندې خپې ښودل او د کفارو د پاسه خپې ښودل او نو نصرت او امداد تاسو ته ملاوېدل هغه دا شی او دویم هغه کم غنیمتونه چې تاسو له راځي په لاس باندې نو دا ټول په لاس شی دی نو دا ستاسو ډېر خوښ دی و اخرى یو بل خصلت دی تحبونها چې تاسو مینه کوئ د هغې خصلت سره اصل نصر من الله امداد دی د جانبه د الله نه چې الله ستاسو امداد په میدان کارزار کې د کفارو په مقابله کې وکړي او کفار د تر سملی و فتح قریب او لنډه غوندې فتحه ده وبشر المؤمنین زیر ورکه ایماندارو ته یا ایها الذین آمنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين اے ایمان والو یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو كونوا انصار الله شی امدادیان د دین د الله مومنانو د الله د دین امدادیان ساشه د الله پراو کوي د الله د دین د پاره جته تیار کوي د الله د دین نصرت کوي د الله د دین د غلبې د پاره د هغه خلکو سره نصرت کوي چې کمال د الله دین غالب کول غواړي او دا سره الله د دین امدادیان ساز شي دا خبره یوازې پیغمبر تاسو ته نه کوي کما قال عیسی ابن مریم لکه تیر تاریخ کې دا خبره عیسی ازوی د مریم کړې وه للحواریین خپلو خالصو ملګرو ته حواریین جمع د حواری ده دا خالص ملګري ته وایي او سی ورته ویلي من انصاري الی الله مرګرو په تاسو کې به څوک امدادي ساز شي زما په داسې حالت کې چې د الله دین ته به زما سره ځي قال الحواریون نحن انصار الله ویلي مخصوص مرګرو د عیسی نحن انصار الله من د الله د دین مددګاران یو فآمنت طائفة من بني اسرائیل پس ایمان راوړی یو جماعت د بنی اسرائیلونه وکفرت طائفه او کافر شوه یوه ډله د بنی اسرائیلونه د دې دعوت په نتیجه کې بنی اسرائیل دوه ډلې ساز شو یو د عیسی علیه السلام باندې کفر وکړو او بل په عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړو خو ایمان راوړونکې ډېره وړه ډله وه کفر کون کې ډېره لویه ډله وه فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم پس تایید وکړه منګه نصرت وکړه منګه امداد وکړه منګه د هغه کسانو چې مؤمنانو علی عدوهم په دشمن د دوی باندې فاصبحوا ظاهرین پس وګرځېدل دا ایماندار ظاهرین غالبین زورور او غالب دغه جهاد نتیجه را چې بیا به تاسو په دنیا کې زورور قوم به حسابېږئ مړنی او تکړه قوم به حسابېږئ او تاسو به بیا یو ډېر لوی شان به ستاسو په دنیا کې خلک بر باندې غلامي نه کوي ستاسو غلامان کوي به نه بسم الله الرحمن الرحیم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز العلي حكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ غزات بعث فی الامیین رسولا چلے گلے دے پا ان پڑھو کی پیغمبر خپل لرا او منهم امددین علی گلے قریشانونا یتلو علیہم آیاته لولی ودا پیغمبر پا دیبانی آیاتونا دا اللہ ویزکیہم و پاکی بدیل دا رزیل اخلاقنا ویعلمهم الكتاب او دا پیغمبر په تعلیم ورکوي د کتاب والحکمه او د خپل سنت طریقو وان کانوا من قبلو اگر کو دا خلق مخکې د راتلو د دې پیغمبر نه لفی ضلال مبین په گمراهی ښکاره کې پراتو. امیین جمع د امی دا موږ ورته دغه وایو امی وایو دا امی دی اصل کې عربي لفظ. امی دی توائی چې څنګه د مور نه پیدا شوی دی په هغه صفت باندې دی نوی خبره پکې نه ده راغلې نه قرائت زده کړی دی او نه خط زده کړی دی بس څنګه چې د مور نه پیدا شوی په هغه صفت باندې روان دی او عرب عام طور سره انفړو ځکه چې پای کې د لیک نه پړنی دا مسله ډېره انتهایی کمه وه نو په امی قوم کې الله لېږلی دی جناب محمد رسول الله دی او منهم کې دا معنا ده چې د دې قریشیانو د نسل نه دی ژبه یوه ده نسل او قوم یو دی قوم ورته معلوم دی پلار ورته معلوم دی قبیله ورته معلومه ده او د پیغمبر کار بسی یتلو علیہم آیاته لولی باپ دیبانی آیاتنا دا اللہ قادیانے وی او پرویزے ایسی خور رور دی دوارا وی چی دا پیغمبر مثال خو العیاذ باللہ دا چٹی رسان دے طالب چٹی راوڑی او ځان لبے پخپل بانی گور نو مونږ وایي دروغ وایي یتلو علیهم آیاتی پیغمبر به آیاتونه لولي دا کم د الله آیاتونه چې دي دا به لولي او پیغمبر استا به لوستل چې کومه حصه بر قرآن نازله شوه هغې پورې بیا نه پرېښوده چې ټولو صحابو ته به یې اورولې نه وه او د پیغمبر دویم کار به تزکیه ابا د خلکو عقیدی صفا کوي د شرک نه د خلکو عمل به صفا کوي د ریا او د بدعت نه او د خلکو معیشت به صفا کوي معاشرت به صفا کوي د ګندګون او د آرام خورون او د سود خورون پیغمبر کار بدای او ويعلمهم الكتاب او دغه پرویزی او قادیانی ته وایا چې دې معناو کا کنه چې خیب دا پیغمبر دے خلقو تا کتاب او یوازی کتاب نو والحکمہ خپلا سنت طریقے با ام در تخائی او دا سی چی رضان قرآن سو کوئی نو بیا ام دا قادیانی پشانی نو بیا ودا وسارق فقطعو ایدیهما ترجمه بکئی چې د پقطعو معنا دا ده چې لاسونه ولا کټ کوي یعنی اتکړی پکې واچوي او جیل ته بوځي د دې وجې نه چې غله جیل ته رکه وخت نه شروع شوي دي نو د غلو شرح په دنیا کې زیاته شوې ده په جیل کې خو نه چا یو جیلي وږی کړی دی او نه تږی کړی دی نه بربنډ کړی دی خو ایله د راحت ځای موندلی دی او بیغمه خوراکونه مرته ملاویږي او ګپونه شپونه هم د خلکو سره لګي اته څه تکلیف دی د دې وجې نه په غلا کې کمی نه راځي او حدود د شریعت ادا سي دي چې هغې کې ورانې بدي بدعملي
دغه ګناهونه کمیږي. وان کانوا من قبل اگر کو دا مخکې دراتلو د پیغمبر نه لفی ضلال مبین په خطا ښکاره کې. بوتانو ته به سجدې کولې، د بوتانو نظر نیاز به مانه، ژوندۍ لوڼه به په ځمکې کې خښولې، او یو بل به د علاقو د کلو نه شاړه، یو بل به لوټه، او دومره خرابۍ پکې دي چې دغه شروع کې نو بیا دا نه خلاصي. انتهایی بد اخلاقه او بې غیرته او بی دین خلقو د جاہلیت د زمانه اس قسم پکې د حیا ستر نو پاتې شوی. وآخرین منهم لما يلحقوا بهما، او نور کسان دي منهم د دوینا لما يلحقوا بهما لا ندی په وشوی په دی پسې د شانا ارا روان دي. صحابه ته پوسو کو جدا بسو کی چې دا موږ پسې رستو را روان دي. نو سلمان پارسی رضی الله تعالی عنه ناستو، پیغمبر خدا دا غوږی باندې دا سلاس راواچو، ویل دا سلمان. نو مفسرین داغه ترجمه کوي چې عجم لما يلحقوا بهم نه مراد عجم دي. په دې عجمو کې بداسي مسلمانان پیدا شي چې کدا دین د سوریا او ستورو سره ټچ شي، نو هغې به سوریا او ستورو طور پسې ځان ورسوي. پیغمبر خدا وایي وهو العزیز الحکیم، اللہ زور اور حکمت والا دے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، دا مہربانی دا اللہ دا ورکئی چاہتے چی خوخشی. واللہ ذو الفضل العظیم، دے اللہ خاوند مہربانی لوئی. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله واللہ لا يهدي القوم الظالمین. قرآن پارچا ضرب کاری کئی، علماء ام نپریدی. د یهود علماء د تورات عالمان او حاملین تورات د زمانی پوری پری بانی کاربنو، او بیا دغه کتاب شاته واچو او په جادوګرۍ او دارنگی پر رهبانیتونو او پدی بے فیدی کارونو پسی شروع شو. اوالا کتاب تورات عظیم کتاب چه در آگے حاملین و عالمانو دای پزے بانی پری خودو. نو کم عالم چه پخپل علم بانی عمل نکی، داغا مثال د خر دے. یحملو اسفارا چې بار کی پزان باندې لوی لوی کتابونه، اسفار لوی لوی کتابونه ته وایي. اوس د خر باندې چې د دې یو لوی بار تا د غټو غټو کتابونو واړو، دا خر د دې کتابونو نه څه پیدا دي؟ سوا د دې نه هېڅ پیدا نشته چې د دغې کتابونو د وجې نه به زری او ستړی به او تکلیف به برداشت کوي. خو دغه کتابونو هیڅ پیدا د خر ته نه رسي. دغسې د بد عمله عالم د دې کتابونو نه ته هیڅ پیدا نه رسي سوا د ځان کړولو نه. نو دې وجې نه قرآن فرمایل مثل الذین حملوا التورات، مثال د هغې کسانو چې بار کړی و تورات لره، تورات یاد کړی و، ویلی و، په تورات ځان پوهه کړی و د تورات عالمانو. ثم لم يحملوها، بیا نه باری دی لرا، یعنی تورات شاته اچولی دی. کمثل الحمار، دی عالم مثال پشان د خره دی. یحملو اسفارا، چې بار کی غټ غټ کتابونه. بیس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، پس ناکارا مثال د قوم هغې دی چې نسبت د دروغ کوي آیاتونو د الله ته. واللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ خو نه کوي قوم ظالم ته.
قلوا یا ایها الذین هادو وایا ایغا کسانو چې تاسو ځان ته یهودیان وایي یا ایها الذین هادو معنا دا اے یهودیانو ان زعمتم که تاسو ګمان کوئ چې انکم اولیاء الله چې یقینا تاسو دوستان د الله من دون الناس سوا د خلقنا دی یهود بویلی چې نحنو ابناء الله و احباؤه منګه سيو منګه د الله د بچو په حیثیت باندې او منګه د الله دوستان یو او کله به منګه د الله د پیغمبرانو بچو نو قرآن ورته وایي چې اے یهودو که تاسو په دې خبره کې رښتینی یئ چې واقعي تاسو د الله دوستان یئ او د الله محبوبان یئ نو بیا په دې ژوند کې څه کوئ په دې تریخ ژوند د دنیا کې په دې پانی زندگی کې څه کوئ مرګ وغواړئ کنه چې الله ته ورسئ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین بس وغواړئ مرګ لرا ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی یئ که ته رښتیا د الله ولی او ته رښتیا د الله محبوب نو بیا ستا الله ته د رسایۍ دپاره خو ستا دا زندګي رکاوټ ته چې دا عمر دې ختم شي او مرګ درته راشي چې الله ته ورسي زه یو غواړئ نو غواړي چېرته هغې ته خپله سیاکاري معلومه ده دا خو هسې هغه لفظي جمع خرچ دی چې خپل شکل شباهت یې د چا اساس کړی دی او دعوی د چا کوي ولا یتمنونه ابدا چرم ارمان او افسوس نه کوي ارزو نه کوي دا یهودیان د مرګ ابدا چرم ولی بما قدمت ایدیهم په سبب د هغه ګناهونو چې وړاندې کړي دي لاسونه دوی دې لاسونو چې کوم ګناهونه وړاندې کړي دي د هغه سیاکارۍ په وجه دوی مرګ نه غواړي دا خو دې هسې ځان په زور باندې ځان شیخان کړي دي والله علیم بالظالمین الله واقف دی په دا ظالمان دي الله ته معلوم دي نو دا هسې دعوې کوي داسې په صحابه کرامو کې چې کومو ته پیغمبر خدا په ژوند کې د مرګ زیری ورکړی و نو هغوی به ژړل او بیا ویل الله مرګ ولې نه راولې اوس چې موږ د پیغمبر په خوله باندې په جنت کې حساب کړي وو نو بیا جنت ته ولې نه رسې ارزو بیا کوله او یهودي دروغجن دی چې دی زه د خدای دوست یم زه د خدای د بچو په حیثیت یم فإنه ملاقيكم قلت ورتوا إن الموت الذي تفرون منه وایا پیغمبرا دیتا یقینا مرګا تفرون منه چې تاسو دې تېښته کوئ د مرګ نه تېښته کوئ فإنه ملاقيكم یقینا دا مرګ تاسو سره ملاویدونکی دی د مرګ نه سړی نشي خلاصېدی ثم تردون الى عالم الغیب بیا به واپس کړی شئ تاسو هغې ذات ته چې واقف دی په پټو باندې و شهادت او په ښکارو باندې فینبئکم بما کنتم تعملون پس خبر بکی تاسو په هغې چې تاسو عمل کوو یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون وإذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله واذکروا الله لعلکم تفلحون اے ایمان والو اذا نودی للصلاة کلا چې آذان وشي د مانځه دپاره من یوم الجمعة د ورځې د جمعې نه نو په ابتدا د اسلام کې دا اوس چې موږ کوم اذان کوو دا نو اذان چې به کله نبی اکرم راووته او په منبر به کېناسته نو د هغه مخې ته به اذان کېده
او دغه سلسله د ابوبکر صدیق په خلافت کې هم وه او دغه سلسله د حضرت عمر په خلافت کې هم وه. اما کله چې خلافت عثمانی راغی او عثمان ابن عفان خلیفه شو نو مسلمانان ډیر زیات شو. نو هغه د صحابه یو جمع غفیر موجود دی، هغه زورانو یو مقام دی د مدینه په بازار کې لوړه کورو دا اوس چې موږ کوم ړومبی اذان کوو دا په زورا باندې حضرت عثمان ابن عفان خلیفه یې وکتو، هغه مؤذن ته وویل چې ته به اول اذان په دې کې ټول مدینې والے واوري. نو دغه اذان دا حضرت عمر رضی الله تعالی حضرت عثمان ابن عفان په خپل دور خلافت کې رایج کړی دی او صحابه جمع غفیر موجود اجماع سکوتی وی په دې صحابه اجماع ده. د دې وجې نه د بدعت ویل دا غټ بدعتي دی چې دا خبرې څوک کوي وایي په دې باندې که نه ځکه مې ورته دا وویلې. نو اذان دغه اذان چې دا اوس کومه دا موږ کم اذان اوس کوو عثمان چې دا کړی دی نو کله چې اذان وکړی شي د مانځه لپاره د ورځې د جمعې نه نو فاسعوا الی ذکر الله، د دې نه مراد دا دویم اذان دی. اول اذان نه خو وروستو ته تیاری شروع کړي فاسعوا الی ذکر الله، جلتی وکړئ ذکر د الله ته. د سعی معنا دلته منډې نه دي، دې نه منه راغلي په حدیث کې چې کله تاسو جمع ته راشئ امام ولاړي نو پیغمبر خدا منه فرمایي منډې به نه وي، وعلیکم السکینه، په آرام آرام ورشه. څه چې د امام سره وموندل ادي وشو، چې کم د امام سره دې ونه موندلي وو فاتمو پوره کا. نو ځکه وایي وذروا البیع او اګستل خرڅول پرېږدئ. چې کله تاسو اذان واورئ نو دا خطبې د اورېدلو دپاره ښه په جلتۍ باندې لاړ شئ او اګستل خرڅول په دې وخت کې پرېږدئ. حتی چې په دې وخت کې د بخاري مطالعه یا د قرآن مجید تلاوت هم کار نه ورکوي. د هر شي خپل ټیم دی، هغه په خپل ټیم کې د قرآن تلاوت په خپل ځای ډېر لوی اهم دی او بخاري ویل ځان له ډېر اهم دي په خپل ځای باندې، خو د هغې ټیمونه دي. اوس د مانځه تیارې به ته کې او په لار باندې به ځې، اګستل خرڅول به نه کې. البته فقهاو لیکلي دي که دوه کسان دي او په کشتۍ کې ناست دي یو کشتۍ جامع مسجد ته روانه ده او د دوی په دې اګستو خرڅولو کې تلو کې رکاوټ نه پیدا کېږي نو اګستل خرڅول هم پرې کولی شي. ذالکم خیر لکم، دا ډېره غوره ده ستاسو لپاره ان کنتم تعلمون که پوهېږئ. اذا قضیت الصلاة، کله چې مونځ پوره شي، د مونځ د پوره کېدو معنا ده امام سلام وګرځئ د مانځه نه، نو فانتشروا فی الارض، خوار شئ په ځمکه کې، ځئ دې ځمکې ته بیا وځئ. یعنی اسلام موږ ته صرف دا تعلیم نه راکوي چې جومات یوازې آباد کوي او دا جومات په عبادتونو آباد کوي او دا دنیا په کسبونو حلالو باندې آباده کوي. فانتشروا فی الارض، او دا امر د وجوب دپاره نه دی، خو د اپې دپاره تعقیب مع الوصل ده. په مانځه پسې پیوس وځه او خپل کار شروع کړه. د دې وجې نه دا کم خلک د جمعې په ورځ باندې چوټي کوي نو دوی له پکار ده چې د سار نه د مانځه پورې چوټي وکړي او د مانځه نه وروستو دې خپله دوکانداري وکړي، زمیندار دې خپله زمینداري وکړي، طالب العلم دې خپل کتابونه شروع کړي کتله، او هر یو سړی دې خپل عمل نیک عملونه چې کوي او نیک کسبونه کوي
په مانځه پسې دې شروع کی خیر او برکت به ډېر راځي. وابتغوا من فضل الله، طلب کوي د مهربانۍ د الله نه. واذکروا الله کثیرا، یاد کوي الله لره ډېر ډېر، لعلکم تفلحون، دې لپاره چې کامیاب شئ. اوس نبی علیہ السلام د جمعې ورځ ده او په منبر باندې ولاړ دی او خطبه وایي او په دې کې ډنډوره ووالی شوه او مدینې منورې ته قافله را دننه شوه او په مدینه منوره کې قحط او ډنډوره ووالی شوه چې د غلیه قافله را ورسېده. بدلته خلکو منډې کړې او نبی اکرم سلام په خطبه ولاړ دی او 12 کسان پاتې شو، نو ټول لاړل. نو قرآن دا کې بیان کوي وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، کله چې وویني دا خلک تجارت لره، قافله را دننه شوه، کور کې اوړه نشته، او لهون یا وویني هغې لهوه و دغه وویني او واوري هغې ډول لره، چا ډول ووالی شو. لهوه كل شيء لا خير فيه ولا فائدة فيه. لهو پرون ترجمه مې کړی الشغل، په یو خبره باندې مشغوله کېدل. دلته د لهو نه مراد هغه ډمامه والو. انفضوا الیها، نو ورخویږي او ورشي دکې ته دغه تجارت او دغه لهوې ته. وترکوک قائما، او پریدي تا لره ولاړ په منبر باندې. قل پیغمبر ته ورته وایا ما عند الله خیر من اللهو ومن التجاره، هغه چې دا الله سره کوم دي ډېر بهتر دي، داغې نه بهتر دي دغه ډول نه او دغه شغل نه، ومن التجاره او دغه تجارت نه. والله خیر الرازقین، الله ښه روزي ورکوونکی د روزي ورکوونکو نه دی. بسم الله الرحمن الرحیم.